قرآن کریم کې یو سل سوار سورتونه دي. اول سورت سورہ فاتحه. سورہ فاتحه دا ټول قرآن کریم خلاصه ده او مقصد د سورت سره ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کو او خاص تا امداد. دا ټول قرآن کریم خلاصه ده. الحمدللہ رب العالمین، ټول صفاتنا د خدای تو خاص الله لري چې پالون کې ټول عالم دی. الرحمن الرحیم، عام مهربان دی، خاص مهربان. مالک یوم الدین، واقدار دی د ورځې د جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کو خاص تا امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، لکی من بدین باندې، لکی من په توحید باندې، لکی من په لار د قرآن. صراط والذین لار د هغه چا انعمت علیهم چې تا په انعامات کړي دي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ندی هغه کسان چې تا په غضب کړي دي او ندی ظالم گمراه. آمین. سورہ فاتحه دا خلاصه ده او د دې تفصیل بیا سورہ بقره کې راوړل. نو سورہ بقره کې سلور مضامین او سلور حصے، یو توحید او دویم رسالت او صداقت د پیغمبر علیه السلام، او دریم مضمون راوړي جهاد. د دې درې منزله ذکر کړي: د مجاهد اصلاح، د کور اصلاح او د ملک امن. او سلورم مضمون راوړي انفاق فی سبیل الله. جهاد تهذیب الاخلاق، دې کې سلور قوانین راوړي: قانون د فوجدارۍ د قصاص، قاتل نه بدل واخلي، قانون د روجي، قانون د انسداد د رشوت، او قانون د تقسیم د مال په قانون د شرع. بیا ورپسې سورہ آل عمران، دې کې جواب د شبهې کوي پس د اثبات د ادلهونه. مسله د توحید په کې ذکر کوي او باغی عقلی نقلی وحی دلایل راوړي. جواب د شبهې ورکوي تاسو متشابهات راټینګوئ داسې بنوئ. اعلان د برات کوي څوک چې دا مسله نه مني دا. بیا ورپسې سورہ نساء پدې کې 14 طریقې د ژوند تیرولو ذکر کړي. دې ته وایي تدبیر المنزل. 19 احکام د سیاست ذکر کړي او 18 احکام بین الراعي والرعیه، او 3 فرقې ذکر کړي تفصیلا، او رد شرک اعتقادي کی تفصیلا. بیا ورپسې سورہ مائده. سورہ مائده کې رد شرک فعلی کوي او حل حرمت بیانې. حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي او حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي. نظر د غیر الله ناجائز دی او نظر د غیر الله ناجائز دی او نظر د الله ناجائز دی. بیا ورپسې سورہ انعام، دې کې دوه مسلې راوړي: رد شرکی مکمل، رد علی المشرکین، او رد شرک فعلی تفصیلا. دویش دلائل ذکر کړي او دا بیان کوي چې تبلیغ کې وتا باندې مصیبت راځي، تکلیف راځي، ته به پریشان کېږي. بیا ورپسې سورہ اعراف ته، دې کې هم تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته او تشجیع ورکړي بہادری چې ځان بہادر کا، او درې دعوی راوړي. یو دا چې ځان بہادر کا او مسله بیان کا خلکو ته ورسوي. دویم دا تابعداري د کتاب الله پکار ده، او دریم دا چې حاجت روا صرف یو الله ده. واقعا د آدم علیه السلام ذکر کړي او نور هم شپږ واقعان راوړي. بیا ورپسې سورہ انفال ده،
دغه اعلان د جهاد کوي او د جهاد لپاره 14 قوانین ذکر کوي او مال غنیمت په مسلمانانو کې څنګه تقسیمېږي 14 وجې راوړي چې جګړه وشي او شپږ قاعدې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا سره. بیا ورپسې سوره توبه ده تقسیم د خلقو کې مخلوقات چې خلق په درې قسمه دي، یو مشرکین دي، دویم منافقین دي او دریم مؤمنان. مشرکینو کې درې ډلې دي، محاربین، معاهدین او مستعمرین. بیا ورپسې سوره یونس ده جواب د شبهې ذکر کوي او باقي عقلي دلایل ذکر کوي. اته نفي د شفاعت قهري کوي چې الله منسوخ ضرور نشته. بیا ورپسې سوره هود ده او د شرک فی العبادت رد کوي چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مکو. الله تعبدوا الا الله، دا چې بندگی مکوئ مگر خالص د الله. او انک علی بینه، پیغمبره ته په دلیل کلک مضبوط ولاړې. سرور مسلې ذکر کوي، یو شرک فی العبادت، دویم غیبدان یو الله دی، او دریم تشجیع بهادری ورکی، او سرورم تسلی ورکی نبی علیہ السلام ته، او د شپږو انبیاء واقعات راوړي. بیا ورپسې سوره یوسف ده حالک کحال یوسف، پیغمبره ستا حال پشان د یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام خلقو کوی ته ورزولیو، د خان عمل نه شړلیو، نو تا به د مکی خلق وشړي او بیا به ته مکه فتح کړي. یعقوب علیہ السلام غیبدان نو، متصرف واقدار یو الله دی، او دا واقعه د یوسف علیہ السلام دا بدیل وی دلیل. بیا ورپسې سوره رعد ده، سوره رعد کې مثلا راوړي له دعوت الحق، حق بلنا یو الله لرنا، الله نه ما سوا بل چاته بچو نه وای. بدی اته دلایل عقلی راوړي. رد شرک فی الدعاء کې الله وی خالق زیم، پوها زیم، متصرف زیم، او ټول مخلوقات ما ته محتاج دي، زما تابعدار. بیا ورپسې سوره ابراهیم علم راوړي سلو زره او تذکیر بی ایام الله ذکر دی، حالات او واقعات انبیاء راوړي. دلائل عقلی ذکر دی مختصر، ترغیب ورکی تبلیغ ته چې تبلیغ کې ځان وکړه منډه وکړه، او دلیل نقلی ونی د ابراهیم علیه السلام واقعه راوړي. بیا ورپسې سوره حجر دی نمونه د عذاب ذکر کوي. کافر و آخرت کی ارمان کوي، ہائے افسوس کمن دنیا کی تابعدار و مسلمان ہوئے نو ولی و جہنم کرا دو. پنځه اقوام ذکر کوي مکذبه چې دنیا کې تکذیب کړي. واقعات ادریس علیہ السلام راوړي. بیا ورپسې سوره نحل ده پتاسو عذاب راغی، دلیل دلائل عقلی او رد شرک وي. بیا ورپسې بنی اسرائیل نے اسباب د هلاکت ذکر کوي. دنیا کې خلق ولې تباه شو؟ یو وجه دا وه چې هغوی د الله د وحدانیت نه یووالي نه انکار وکړو، د انبیاو معجزو انکار یې وکړو، نو ځکه هلاک شو. دویم دا چې د الله د آیتونو انکار یې وکړو، نو ځکه هلاک شو. دریم دا چې انبیاو سره استهزا وکړه، د انبیاو توهین یې وکړو او د هغوی بېعزتي وکړه، نو الله دنیا کې تباه کړو. څلورم پیغمبران یې د خپلو نه شړل دي، وښکلي دي. لکه موسی علیه السلام خپل کور نه ویسته، هغه هجرت وکړو، او بیا د فرعون د غرقېدو واقعه. بیا ورپسې سوره کهف دی له غیب السماوات، نفي د علم غیب دی، د هر چا نه غیب علم یو الله سره دی. اصحاب کهف غیبدان نه دي، د الله اولیاء دي، دوستان دي، خو غیبدان نه دي. موسی علیہ السلام غیبدان نه دی، خضر علیہ السلام غیبدان نه دی، ذوالقرنین غیبدان نه دی. امور مصلحه ذکر کړي. بیا ورپسې سوره مریم راوړي، متصرف الله وی زیم، انبیاء ټول ما ته محتاج دي، فرشتي ما ته محتاج دي. بیا ورپسې سوره طه راوړي، او تلو بالمصائب، څومره انبیاء چې الله دنیا ته رالېږلي په ټولو باندې تکالیف راغلي دي، بیماری پې راغلي دي. حاجت روا یو الله دی، د الله نه ما سوا بل څوک حاجت روا نشته دی. نبی علیہ السلام تشجیع ورکړي چې ځان د موسی علیہ السلام شان بهادر کا، او د موسی علیہ السلام ملګرو ته وګوره ساحران جادوګر چې فرعون نو نه یریدل او ایمان راوړو، او د موسی علیہ السلام ملګرتیا وکړه. دارنګه پیغمبره ته ځان بهادر کا او مسله خلکو ته ورسوه، او نسیان مه کوه په شان د آدم علیہ السلام. بیا ورپسې سوره انبیاء ذکر کړي،
او سوره انبیاء کې دا بیان راوړي چې انبیاء ټول عاجز دي او سلور زره نادا راوړي. نوح علیہ السلام چغوي نادا، ایوب علیہ السلام نادا، یونس علیہ السلام نادا، زکریا علیہ السلام نادا. هر یو پیغمبر یو الله ته چغوي، ټول الله ته محتاج دي. کانوا لنا رغبا ورهبا. سوره حج کې بیا بیان کې رد شرک فعلی او ټول د مشرکان او اقسام ذکر کړي او رد کی په شرک اعتقادي. دارنګه بیا ورپسې سوره مؤمنون ده رد شرک فی البرکات او شپږ عقلی دلایل پدې راوړي او صفات د مؤمنانو سوال نس راوړي او صفات د کافرو سوال نس راوړي. بیا ورپسې سوره نور ده تفقی د فحشاء. کتا سو خپل معاشري اصلاح غواړي او دا غواړي چې فحشاء خوارو نشي، بے حیاي ختم شي، نو دې لپاره وہ اسباب ذکر کړي. یو دا چې زانی له سزا ورکړي، دوی بدا چې زانی نه بایکاټ وکړي، درې بدا چې یو سړی کنځل کوي نو هغه له سزا ورکړي، څلورم بدا چې یو سړی په خپل خزي تهمت لګي نو سزا ولا ورکړي، د لعان قانون جاری کړي. دا سلور فحشاء درې دفع کوي او اسباب ذکر کوي چې دا اسباب چې کله تاسو اختیار کړئ نو د زنا نه بچ شئ. یو دا چې بغیر اجازت د چاکور ته مزه، دوی بدا چې خپل سترګې لاندې ساتي، سړی او زنانه په بچی لارې ځای نو سترګې کوزي ساتي، او درې بدا چې ښځې د خپل زینت چاته نه خي پټ کې ساتي، او څلورم دا چې خپل د شړنګ نه ورکوي، پازیب د شړنګ نه ورکوي. پنځم دا چې کوم لونډان دي بې نکاح لکان دي ځوانان شوي دي نو هغوی له نکاح وکړي. شپږم دا چې غلامان دي مکاتب هغوی آزاد کړي. اوم دا چې زنانو باندې زیاتې مه کوئ، بغا علی النساء مه کوئ. بیا ورپسې سوره شعراء دې کې تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته چې تسلی ساتئ، الله به ستا امداد کوي او ستا دشمن به تباه کړي. تسلی ورکړي په واقعاتو وو سره، موسی علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، هود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. د دې واقعات وګوره دې څنګه صبر کړو نو الله د دې امداد وکړ. بیا ورپسې سوره نمل ده مخلوقات ټول الله ته محتاج دي. عالم الغیب الله یو زیما، موسی علیہ السلام نه ده، سلیمان علیہ السلام نه ده، لوط علیہ السلام نه ده، صالح علیہ السلام نه ده. مسله د الوهیت ذکر کوي بدلایل سره. بیا ورپسې سوره قصص ده ستاسو حال په شان د بني اسرائیل دی او موسی علیہ السلام واقعا ذکر کړي او د قارون واقعا راوړي څنګه الله تبارک وتعالى. بیا ورپسې سوره عنکبوت ده امتحانات برازي، ابتلاګان برازي. ابراهیم علیہ السلام کافر اور ته ورزول او هجرت کړو نو څومره سخت هغه تیر کړی وي، دا نه په تاسو امتحانات راځي نو تسلی ساتئ. بیا ورپسې سوره روم ده جهاد باندې الله تعالی نصرت راځي، د الله امداد راځي. رومیانو ته وګوره اول مغلوب شو بیا الله غالب کړ، دا رنګ به تاسو الله غالب کړي او بدی عقلی دلایل ذکر کړي. بیا ورپسې سوره لقمان ده فلاح او کامیابی چې ملاویږي نو د لقمان علیہ السلام په حکمت عمل وکړي چې تاسو هم کامیاب شئ. بیا ورپسې سوره سجده ده دغه د شبهات کوي، نفي د شفاعت قهري کوي او بیان د تقابل د صفات د مؤمنانو د کافرانو کوي. بیا ورپسې سوره احزاب ده 12 خطابونه کوي نبی علیہ السلام ته، یا ایها النبی سلام دین بیان کا رسم منی ردو کا چا پروا مساتا. 12 خطابونه کوي مؤمنانو ته، سرور خطابونه کوي زنانو ته. بیا ورپسې سوره سبا ده دغه د شبهات کوي سرور. الله فرمای ذمہوار زیما واقدار زیما دی چې تاسو چاته زمانه بغیر څوک را بلای، دی ذمہ دار ندی، واقدار ندی، معاون ندی، حصدار ندی. بیا ورپسې سوره فاتر ده الله نه سوا بل هیڅ څوک لایق د بلنه مګړه. بیا ورپسې سوره یاسین ده دلیل نقلی ذکر کړي، صاحب یاسین حق پرستا څنګه چغه والی وا، څنګه بہادری ښکارا کړی وا، دارنګ تاسو ځان بہادر کړئ. کارساز د الله نه ما سوا بل څوک نشته. بیا ورپسې سوره صافات ته نیکان بندیان عاجز دي، انبیاء عاجز دي، فرشتي عاجز دي، پیریان جنات ټول الله ته عاجز دي. بیا ورپسې سوره صاد
ابتلوا بالمصائب داود علیہ السلام باندې تکلیف راغی سلیمان علیہ السلام باندې امتحان وشو ایوب علیہ السلام باندې تکلیف راغی بیماری راغله دا ټول انبیا بدی مصائب تکالیف راغلي بیا ورپسې سورہ زمر دی رد شرکی دلایل سره ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى من د دې تابعداري څنګه کو چې دی به الله ته نږدې بیا ورپسې سورہ مومن دی نفی د شرک فی الدعاء کوي او د حق پرستو بیان کوي رجل مومن واقعا وګورا څنګه بیان کړي بیا ورپسې سورہ حامیم السجدہ سلور شبهات داغه جوابونه پیغمبر علیہ السلام ته کافر وي استا په خبرو نه کویږي او د شپې یریږي او دارنګه دا قران په عربی کې ولې راغلی دی په بل ژبه کې ولې نه راځي او سلورم دا چې قران یو ځل ولې راغلی د تورات شانتي موسی علیہ السلام باندې تورات یو ځل راغلی نو قران په دې شتو کالو کې ولې راغلی بیا سورہ شورا وستا خبره نه وینا او موږ زاړه خلک یو کتابونه تانه خلاف بیان کوي علما تانه خلاف بیان کوي نو موږ استاد نبی مسله څنګه وکړو سورہ زخرف رد شرکی ابراهیم علیہ السلام ته وګور استاد مشرو هغه هم د شرک نه بیزارو او د توحید بیان کړو دانګي موسی علیہ السلام تاسو خپل مشر غنئ هغه هم شرک منی رد کړو عیسی علیہ السلام تاسو خپل مشر غنئ هغه هم رد کړو بیا ورپسې سورہ دخان هیڅ څوک ما سوا د الله نه فائدې نشي رسول فائدہ رسول کې یو الله دی بیا ورپسې سورہ جاسیہ دی وی زمون دین زوړ دی نو جواب کوي چې شریعت نفس د پلار او د نیکه خبره بنه مني کومه مسله چې شریعت بیان کړه درې تابعداري وکړي بیا ورپسې سورہ احقاف تاسو چې څوک د الله نه ما سوا را بلای نو دې تاسو امداد نشي کولی واقدار ندي عادیانو شانه په تباہ برباد شایدا خبره پرې بیا ورپسې سورہ محمد دو مسلې راوړي یو د جهاد یو د منافقانو بیان بیا ورپسې سورہ فتح دا فتح کی بشارت ورکي بیا سورہ حجرات اته و آداب بیانې دین خلاف مکوي کیفیت کې هم د دین خلاف مزای د فاسق سړي خبره ماورای او چې کله ځان کې روان شي جګړه وشي نو سنا وکي او دارنګي د چا بیزتی توهین مکوي چا د بد ردی موي تجسس مکوي بیا سورہ زاریات ته دغه اثبات د قیامت کوي ترقای سره او الله فرمایي ان عذابی لواقع یقینا زما عذاب راتلو والا بیا سورہ تور نه بدی کې د عذاب شواهد ذکر کوي قیامت په خامخ راځي بیا ورپسې سورہ نجم رد شرک اعتقادي کوي سورہ قمر کې رد شرک فعلی کوي رحمان او واقع کې هم دا بیان او حدید کې حدید نواخلا تر سورہ تحریم پوری دا لس سورتونه دي په دې لس واړو سورتونو کې مسله د جهاد راوړي او انفاق فی سبیل الله ځان د الله د دین لپاره وکړوا او د الله په دین خپل مال خرج کا بیا ورپسې سورہ ملک تبارک الذی بیده الملک دعوه برکت کوي چې برکت او خیر اچون کې یو د الله ذات دی بیا سورہ قلم حاقه معارج دې کې تخویف ذکر کوي او سورہ نوح کې دلیل نقلی راوړي او سورہ جن کې خلاصه بیانې او مزمل کې ترغیب ورکړي قران ته قران راواخلا او قران ذکر او دې باندې مهنت وکړه سورہ مدثر کې ترغیب ورکړي تبلیغ ته چې الله دین خور کا او دعوت او تبلیغ کار وکړه بیا سورہ قیامت نواخلا تر سورہ طارق پوری دې مضمون باندې ترغیب ورکړي او بیا د سورہ اعلى نواخلا تر وضحا پوری دا شپږ سورتونه دي په دې کې د قران کریم مضامین ذکر کړي او بیا ورپسې دوی سورتونه دي د دې مختصر بیان دا مونږ کړو الله پاک دې موږ ټول عمل توفیق راکړي څه بیان چې وشو الله دې قبول کړي په خپل دربار کې دعا وکړي دا پہلے د قرآن ختم وشو کومل دې نه بعد دعا ده शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।